والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب الشاب التائب. رواه في كنز العمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو معززو عزتمندو مشرانو همزولو معشومانو محبینو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، د سفر المظفر د اسلامی دویم میاشت د هغې نن څلوېښتمه ورځ ده، 24 سفر المظفر. ان شاء الله تعالی یا در روان زیارت په ورځ باندې او یا جمعه مبارکه په ورځ باندې به ان شاء الله اول ربیع الاول شریف ورځي. الہ العالمین دا زمونږ استاسو د هر ورځې خیر نصیب کا، او په هر ورځ کې الہ العالمین د خپل د عبادت توفیق مونږ او تاسو دراکا. کومي کوتاهی مونږ او تاسو نکیږي، ضعیفان یو، کمزور یو. الہ العالمین نه مونږ داغه بخنه غواړو، الله دا مونږ ته داغه معافي وکا. محترم حاضرینو، نن په یو اهم موضوع باندې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو څو احادیث په تور د سبق باندې او په تور د اصلاح باندې تاسو په وړاندې پیش کوم. د اوریدو صحیح اوریدو کوشش هم وکړئ، او بیا خصوصا په دې باندې چې کوم اهم سیز دی هغه د عمل کوشش ور باندې وکړئ. الله تعالی د موږ تاسو له په دې باندې د عمل توفیق راکړي. نن د زمونږ او د تاسو موضوع او بیان اول تر اخر پورې هغه دا چې د نوجوان انسان د ځوان انسان د هغه عبادت او اطاعت فرمان برداری اللہ جل جلالہ او حضور صلی اللہ علیہ وسلم څومره خوښه ده.
دا بزمونږ استاسو موضوعي وجه دا ده چې زمونږ استاسو نوجوانان په یو بل طرف باندې روان دي په نافرمانیو کې مبتلا دي کوتاهی خطائی لغزشونه دا یې زیات دي یو کوشش ته الہ العالمین دې مؤثر کا خدای دا وکړه چې اثر وکړه او دغه ځوانان خصوصي توګه باندې چې کوم ماتناس دي دوی باغې باندې عمل وکړه لږه پته ورته ولګي چې د ځوان سړی عبادت او اطاعت الله تعالی څومره خوښ دی ګورئ صاحبانو یو خبر ارته کومه د انسان د طرف نه د الله عبادت دا په هر عمر کې ممدوح دی یعنی ډیر خدای په هر عمر کې دا نن زما موضوع بیان هرگز دا مقصد نه دی چې کوم سپینګری یا بوډاګان هغه په دومره تکلیف او بیمارو سره را پاتسي او منزل راشي او عبادتو کا نو ما خیال تاسو بدار ازي په ذهن کې چې دا به الله تعالی ته ګوندې محبوب نه دا څه خبره نه ده د سپینګری انسان عبادت خو اسم الله ته محبوب دی باغې کې خو څه خبره نشته دی او سپینګری خلک چې کوم دي مشران خلک چې کوم دي ماشاءالله اغا تقریبا دغه خپل د سپینې د ګیره د وجنم الله جل جلاله په طرف باندې مایل کیږي یو خو یا شهوات کم شي خواہشات د دنیا تقریبا یا اکثر پوری یا هغه طرف تم توجه لګه کم شي نو خامخه چې خواہشاتم نی او شهواتم نی دریم شی بیا عبادت ته بس نو بیا د دوی توجه عبادت په طرف باندې عبادت کړه الله تعالی اغم ډیر بهتر دی عبادت په خپل باندې دا سیز ډیر اهم سیز که هغه د ځوان د طرف نه که هغه د بوډا د طرف نه که هغه داسې انسان چې ضعیف او کمزور ای بیمار او لاچاری که صحتمنی هر انسان چې د الله جل جلاله عبادت کوي د الله د رضا لپاره هغه انسان الله خوښ دی د الله محبوب دی الله ور سره مینه کا خدا د ځوانانو دا طرف او اړخ خصوصي توګه باندې صرف په دی وجه باندې بیانوما چې خدا را دغه چې کوم ځوانان د امت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی د خپل ځواني په عباسیاتو کې په فضولیاتو کې په نافرمانیو کې تیر نکا چې سرنا د خدای پاک جل جلاله عبادت شروع کا اول بیم د خیری درمیانه عمر بیم د خیری او انتها چې کوم اخیرانه عمر دی هغه بیم د خیری او چې کوم خلکو د ځواني په نافرمانیو کې د الله په د حکم نه مخ اړولو کې نعوذ بالله تیر کړی دا بیا دغه خلکو لا الله جل جلاله په بڑاپا او په بوډاتوب کې بیا ولا الله د عبادت توفیق نور کوي نو ابتدانا الله جل جلاله سره آشنایی پکار دا هغه سره دوستانه پکار دا آشنایی او دوستانه دا د زمونږ استادو پیدا کیږي دا په عبادت باندې نو دی وجه نه ځوان سړی عبادت الله څومره خوښ دی په ځوانۍ کې او ځواني د ځوانۍ تعریف سره ځواني څه شي ته ویل کېږي صاحبانو د بلوغت نه وخلا چې انسان کله بالغ شي نو انسان مکلف شي مکلف پابند شي د الله جل جلاله د احکاماتو د مکلفتوب زمانہ د انسان د بلوغت نه وخلا او د ځوانۍ چې ځوان انسان چاته ویل کېږي بلوغت نه وخلا تر 40 کلو پورې دا د انسان هغه په خاو خسته ځواني ده او بیا چې کوم 41 سال یو 40 کال د انسان شروع شي
نو دای د بوډاوالی پیلنای کال دی دین آغا زوال د انسان شروع شي په بدن کې ضعف کمزوری طاقت کی کمزوری بیماری و شکار انسان جوړ شي آغا سے چې څنګه مخکې معمولات بیکړه آغا سے معمولات ته د انسان بیا تکړه نه سلويختو کلو پورې زکتا سکو ګوري اکثر انبیاء کرام لا خدای پاک جل جلاله نبوت چې دا په سلويختم کال باندې ورکړی دی پاره دی چې انسان په سلويختو کلو باندې مکمل عقل پوها تام شي پوره شي بالکل نو خدای پاک اکثر انبیاء له پوندغه عمر باندې او دا یدی پاره دویم نمبر اشاره دام دا چې انبیاء کرام په ټول عمر د الله تعالی عبادت کا نو په سلويختو کلو باندې الله تعالی ځکه نبوت ورکړی چې دا دې خبره ته اشاره چې د دې عمر نه د سلويختو کلو عمر نه هر انسان لپاره دی خامخه چې د الله جل جلاله عبادت سٹارټ او شروع کا بالکل مخکې خو انسان ځواني ډېر خطا شي مختلفو طرفونو شهواتی خواهشاتی نور څه دنیا د حصول غلبي دنیا سره یمینی نو خدا راز ما دا خبره واوري او په دې باندې عمل وکړي ځوانان چې کوم ماته خصوصا ناس تینن او یزما دا आवाज اوري خدای پاک جل جلاله د زمونږ استاد صلا ټول عمر په ځواني کې او په اخر عمر کې د عبادت توفیق راکړه ګوره یو حدیث ارتوایما په آرام باندې یو دوه درې احادیث دستاسو کې دي چې بده باندې دا جذبات الله تعالی روچت کا یو سړی صرف د جمعې منځ کدل ترازی داسې ځوانان هم شته کې دي شي غونډه هفته ځان سره سوچو چې عبادت پکار دی مفتی صاحب دا حدیث مبارک وی رسول الله مبارک په خبره کې خامخه اثر وی دا حدیث ارته چې کوم بیانوم دا یو کتاب دی دا حدیثو کنز العمال پنوم باندې په هغه کې دا حدیث مبارک دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمای ګوره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې هغه انسان چې د بلوغت نفس د عبادت شروع کا بلا ناغا چې په هغه کې بد څه گیپ نی چې دا یې پرې خو دا یې وک دا قضا شو عذر خیر دی عذر په بنیاد باندې او شی پاتې شي اخر دی بلا عذر به عبادت کې سناغه او چټي نه کړي ځوان انسان عبادت شروع کا د الله جل جلاله عبادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د دغه انسان فضیلت الله فرمای نبی علیہ السلام فرمای ما وتا تا چې د دغه انسان فضیلت د الله په نيز باندې د هغه انسان نه چې کوم انسان په ځواني کې د الله عبادت نی کړای او په بډاپا او بډاوالی کې یو انسان د الله جل جلاله عبادت شروع کړی په دغه انسان باندې د هغه انسان چې ابتدا نه د الله عبادت شروع کړی دومره فضیلت یې کا فضل المرسلین علی سائر الناس نبی علیہ السلام فرمای لگا د رسولانو فضیلت په عام خلقو باندې دیو رسول فضیلت زما او پتا باندې څومره دی بلکې زما او ستا ډېر ورستو کور او پاتې کور خطاکار سیاکار ګناګاران یو الله مونږ تعفو کا رسولانو فضیلت په انبیاو دی انبیاو فضیلت په صحابه دی صحابه بیا د ټوله دنیا اولیاء چراجم شي علما راجم شي اتقیا ازکیا نیکان صالحان راجم شي فقها مفسرین محدثین راجم شي په صحابو کې مونږ ته ټول غټه مرتبه والا دي خو په صحابو کې چې کوم کمه مرتبه والا صحابي دی دا ټول خلق د هغه صحابي د خپل خاور تم نشي رسیدای یو نه یادوم د ټول امت غرا جمع شي ولی چې کوم یو نگاه او یو نظر صحابي مبارک
پر رسول الله باندې په حالت د ایمان کې غورځیدل دی او دا خوش قسمتی او دته ملاو دا دغه یو نظر نگاه قیمت دومره دی چې د ټولي دنیا اولیاء چراده مکړي دغه صحابي د خپل خاورې تم نشي رسېدلی. نو بیا دغه ځوان سړی چې په ځوانۍ کې عبادت شروع کا د فضیلت دومره دی په هغه کسانو بندگانو باندې چې هغوی په ځوانۍ کې عبادت نه کړی په بډاتوب کې عبادت شروع کړی په هغه کسانو باندې دغه کسانو دومره فضیلت دی لگا فضیلت د مرسلینو فضیلت د رسولانو علی سائر الناس په عام ټول خلق باندې چې الله څومره ورکړی دی. نو دا ډیر لویه خبره ده چې زما او دستا په ځوانۍ عبادت باندې په امت کې الله تعالی دومره په اوچته مرتبه باندې ږدي چې هغه خلق چې په اخر عمر کې هم بهتر ده دا غي څنګه نه کوم خبره ده. ما تاسو ته په اول کې وی چې عبادت د هر عمر خلې خو په هغه باندې څومره فضیلت الله تعالی ثابت کړی دی چې گویا کې هغه عام خلق دي او چې په ځوانۍ کې څوک عبادت شروع کړه الله په نس باندې دا خاص خلق دی رسول الله فرمایي. او یو ورځ را روانه ده چې هغه ورځ ته ویل کېږي ورځ د قیامت او زمونږ په تاسو باندې دا اوس د ګرمۍ موسم تیر شو حالانکه نور څومره اوچت دی بیام پزمکه باندې داغه تپش داغه حبس داغه ګرمي اغه نظم استاد زړه تنګیده دا څومره ډیر دی انسان څومره وس موسم خو نن بیام الحمدلله خدای په یو وخت کې به د جمعې په ورځ باندې داسې بجلی لاړه پکې به بند شو نو ما به چې د خلکو ته وکاتنو په اغسترګو کې به داسې وی چې مفتی صاحب دا خبره چې مختصر شي ځکه ظلم تنگ دی ګرمي ده حالانکه کولاو خسته جمعات ته هیڅ خبره پکې نه خو ما ته د شوټینګ دی قیامت په ورځ باندې به دغه نور د زما استا په سر باندې یوې نیزې په اندازه باندې ولیاړي ډیر نږدې څومره تکلیف وي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به د الله جل جلاله د عرش د سوري نه علاوه سوري نه بس د الله جل جلاله د عرش بخیستا یخ سوري د یخ هوا والا سوري پر سکون پر اطمینان یو انسان باندې داسې کیفیت را وستون کوي چې تمنا به وکړي چې بس همدل تناست وي دغه سوري تناست وي د رب د عرش سوري دا به د قیامت په ورځ باندې خو چا د پاره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امام بخاری په بخاری کې یو حدیث مبارک روایت کړی دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه او کسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل امت کې یاد کړی دي چې د قیامت په ورځ باندې بدغه او کسان په هغه سخته ګرما تکلیف والا ورځ باندې دغه او کسان به د الله جل جلاله د عرش په سوري کې نبی علیہ السلام مونږ او تاسو په دلته مسجد کې یا جمعې په ورځ باندې دا خبره او خدا سره تخکاری لګه عام غوندې چې دا خو دا سه خاص خبره نه صاحبانو دا کله چې انسان تګی شي غناو یخو بوته په دنیا کې مهاجت شي څومره یخوخي دا یخي او بیا ورته ډېر ملاو شي دنیا خو یو عام عارضی ځای دی د قیامت ګرمي دا غي نور دا غي تکلیف او بیا عام سوره نه د رب لا یزال د عرش سوره چې چاته ملاو شي دا ډېر لویه خبره. نو حضور مبارک څه فرمایي او کسان دي نو راځي لګځان پکې ولټو چې دا دومره عمر پورې چې زما څومره عمر دی تاسو څومره عمر دی آیا په دغه وو کسانو کې موت راځو کنه راځو بیا را کوشش وکړ دی چې موت هم وسنه د خپل سوري تنظیم پس تمرک نزان د پاره وکړو څنګه چې د کور تنظیم کړو څنګه چې د گاډي تنظیم کړو څنګه چې په دنیا کې د پیسو تنظیم کړو د اوړیو د جمی تنظیم کړو مرګ د بس ناراضي چې د خدای پاک د عرش د سوري تنظیم وکړو
او یا که پکې موجود یو خدای دا وکړه چې مونږ په استقامت باندې په همدغو خلکو کې موجود پاتې شو. هغه اوه کسان څوک دی وایه اورئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو هریرہ نے حدیث روایت ہے وہ بخاری کی بے شک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چھے قال فرمائلی سبعۃ وکسان دی یظلهم اللہ فی ظلہ یظلهم اللہ فی ظلہ خدای پاک وکسان دی چې خدای پاک جل جلالہ به د قیامت په ورځ باندې د خپل عرش عظیم سورې ولور کوي. او څه فرمایي لا ظل الا ظله. نبی علیہ السلام دامو وی چې دام یاد لري ها دا اهم سورې دی ځکه په دغه ورځ باندې به د عرش نه علاوه بل سورې نه. نبی علیہ السلام فرمایي اول نمبر څوک دی؟ حضور مبارک فرمائی امام عادل. اغا بادشاہ چی اغا عادلی پر رعیت باندې زیرگی پا قوم باندې زیرگی انصاف والائی کرپشن نپاکی خیانت نپاکی او د رعیت شپې او سحر او بیگا د اغوی په کارونو کې خپل ځان مصروف کړی. څنګه به ورته سهولت جوړو ما څنګه به تکلیف ختمو ما څنګه به د دوی دا مصیبت چې د زتر واخلما دوی ته براحت جوړ شي سکون به جوړ شي اطمینان به جوړ شي. په دغه سوچونو فکرونو کې چې کوم بادشاہ سبا کوي او بیگا کوي دا امام عادل دی. چا چې حقی اغل حق ور کوي د چا چې حق نی د بل حقی اغه حق اخلی او حق والاله اور کوي دا امام عادل دی. په حدیث کې اول نمبر کس نبی علیہ السلام دی خودلې دی قیامت په ورځ باندې به د عرش عظیم په سوري کې ولاړی. او دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمائی شاب نشأ فی عبادت اللہ. حضور مبارک فرمائی دویم نمبر دا لٹری دا چارا وطلی دا حضور مبارک فرمائی شاب اغا ځوان نشأ فی عبادت اللہ چه خپل ځوانی او زندگی دا اللہ پہ عبادت کی تیرہ کری. نمونگو تاسو با پکار دا چی یا پا ځوانی عمر کیو چه دا ځوانی زمونگو استاسو نا د عبادت نه خالی تیر نشي. او بیا خصوصا فرائض چې کوم فرائض دی 5 وخت مونږ دی روزه دا زکات دی حج دی دا خو هغه ارکان دی اسلام دی. دویم نمبر کس نبی علیہ السلام فرمای شاب نشأ فی عبادت الله. او دا تاسو چې کوم سپینګری کسانی ک تاسو ځواني په عبادت کې تیر کړي و سپینګری شوی تاسو هم قسم دی قیامت پورز باندې د الله د عرش په سوري کې ولاړې. صدا سے خبر نه دا چې دا نن نه دا خبره را دینه مخ کې نه و مخ کې تاسو زما امید دی چې موږ نه تاسو په خپل وخت کې تکړم وای په عبادت کې مرانه تکړه وای او د هغه زمانه سپینګری د نن سبا د سلو ځوانانو نه بهتر دی. دا څه به وای خو موږ لم پکار دي ځکه نن سبا ډیر آلات د فسق او د فجور دي. یو د زمونږ استادو په لاس کې دا موبایل دی او پاغه کې دا فتنه بوک دی او دا سه نور څومره ټیم ما استانه خرابوي. هر یو انسان سره زب خبر خپل ځان نه وکړم ما سرم دی په جیب کې دا نیم ورځ را نه خرابوي او نور خلکو سرم دی نیم ورځ اغوی نه خراب کا همدا د عبادت ټیمی دا په دغه موبایل کې موتانه زایش. موبایل دا د ضرورت چیز دی بس محدود یې استعمال کړه چې څه شي د پاره راوته دی دغه زندگی بس موستا خراب شي او خدای د مکه دغه لوی فضیلت نه بدغه ځوان الله د مکه محروم شي چې د عرش عظیم سوره دی. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رجل قلبه معلق فی المساجد. دریم نمبر هغه انسان د محبوب میں فرمای چې جمعات سره په زړه کې مینه ډېری بس دا زړه جمعات پورې انخطی ان ټیم یې چې بس اوس جمع ټیم وای چې جمعات لتلای وای اوس د جمع ټیم وای او جمعات لتلای وای او جمعات کې ناست وای جمعات کې ذکر کړه وای جمعات کې تلاوت کړه وای جمعات نه نوزي او تر نوزي نه نوزي دا هغه سړی چې زړه تړلای مسجد پورې. دریم نمبر حضور مبارک فرمای قیامت پورز باندې با د الله د عرش د سور لاندې دغه انسان مولاړي.
درې کسان. څلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. حضور مبارک فرمایي هغه دوه کسان ملګری چې سره یو ځای کیږي د الله د رضا لپاره، سره کینیم د الله د رضا لپاره، سره جدا کیږي د الله د رضا لپاره، دوستانه یا د الله د رضا لپاره، مینا یا یو بل سره د الله د رضا لپاره. دا صاحب دی ما ور سره مینا ده، ځکه ما ور سره مینا ده چې نیک دی، صالح دی، عابد دی، زاهد دی، صدقه کوونکی دی، تلاوت خوان دی، ذاکر دی، الله جل جلاله عبادت کا عابد دی. ما ور سره مینا ده که ور سره یو ځای کګیم د الله د رضا لپاره، که تر جدا کګیم د الله د رضا لپاره، که دوستانه ور سره کا، که کینی پسی، که چرته الیک سلیک ارش درش وغیره ور سره صرف اور صرف د الله د رضا لپاره. څنګه چې نن مونږ او پتاسو کې نشتا که چا سره تعلقي د دنیا د غرض د پاره، که چا سره تعلقي د پیسو د پاره، یا ما عزت را کما د عزت د پاره، یا ما سخ وخت کې پکار راشي هغه د پاره، دغه دوستانه زما او ستا په آخرت کې پکار ناراضي. تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. خدای د رضا لپاره یو بل سره مینه کا. مسلمان نبی علیہ السلام فرمائی دغه دواړه کسان په قیامت په ورځ باندې د الله د عرش په سوري کې ولاړی. څلور قسم خلک. پنځم نمبر نبی علیہ السلام حدیث کې فرمائی بخاری ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف الله. دا حدیث الفاظ ارتوایم. نبی علیہ السلام فرمائی پنځم نمبر هغه انسان دی چې یو حسینا جمیلا خیستا د خاندان والا، ذات منصب خاندان والا، ذات جمال حسن والا، دغه انسان لنعوذ بالله دعوت ورکه د زنا، ځان طرف ته مایل کا، مکور ته ملاوشي، وسیه په برشي په زنا باندې هیڅوک نه. او چې کله دی را نږدې شي دی دغه زنانه ته وایي فقال انی اخاف الله. دغه رجل، دغه ځوان، دغه انسان دغه زنانه ته وایي چې یاره زه نشم کولی، ولې زه خپل رب نه یریږم. مرګ دی، رب ورتګ دی، زما رب ګوري، انی اخاف الله. نبی علیہ السلام دا صرف یو گناہ اخودا، دا سی چه هر گناہ کا او اوائی چه انی اخاف اللہ. زی څنګه وکړما که هیڅوک زما نه ګوري، زما رب زما ګوري، زما رب زما ویني. الله فرمایي چرته به پټ شي ان الله بصیر بما يعملون. کله فرمایي والله علیم بالظالمین، والله علیم بما تعملون. مختلف آیاتونه څه چې کوي ما ته پته لګي، څه چې کوي زی وینما، څه چې کوي سمیع بصیر، زی اورما مانم یو شیم پټ نه دی. ځکه دا انسان وایي چې زه رب نه یریږم. نبی علیہ السلام فرمایي پنځم نمبر قیامت په ورځ به د الله د عرش د سوري لاندې دغه انسان ولاړي. شپږم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي ورجل تصدق بصدقه. شپږم نمبر هغه انسان دی چې قیامت په ورځ باندې به د عرش عظیم د سوري لاندې ولاړي، چې د خدای پاک جل جلاله د رضا لپاره صدقه او خیرات کا. او څنګه صدقه او خیرات کا؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې په خلاص باندې ورکی، چې ګڅ لا تعلمه بشماله، چې ګڅ لاس ته یا پته اون لګي په دغه صدقه باندې چې دا صدقه ما وکړه. یعنی دینه دا مراد نه دی چې دا سی یو لاس پټ کا په بل، یعنی اخلاص مراد دی. الله جل جلاله د رضا لپاره صدقه کا. نبی علیہ السلام مبارک فرمای هغه انسان دی قیامت په ورځ باندې به د عرش عظیم په سوري کې دا ولاړی. او اوم نمبر انسان پیغمبر علیہ السلام مبارک خودل دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. نبی علیہ السلام فرمائی اوم نمبر څوک دی؟ اوم نمبر هغه انسان دی رجل ذکر الله چې ذکر کده الله جل جلاله خالیا په تنهایی کې،
تنهایی کې داسې خو به ما وتا تسبیح په ارزه کې راوخلو او پاګې باندې بلا اله الا الله ویو زړه کې به یو چې کچرته یو دو کسان راته وکاته ذاکر یې راته وي انسان دې کمزور دی دا خیالات راځي نیک یې راته وي تقوادار یې راته وي فلان یې راته وي نه که ښکارا ذکر کړي او ستانیت برابرۍ په دې باندې ثواب شته داسې نه چې ثواب خو بهتر ذکر هغه دی خالیا چې په تنهایی کې رب یاد کړي او څنګه یاد کړي نبی علیہ السلام فرمایي ففاضت عیناه دغه ذکر د رب سره سترګو نه اوښ کې توی کړي رب ته وژاړي ستا په سترګو بړو اوښ کې راتوی شي او ستا باڼه په اوښ کو باندې لاندې شي او ذکر الهی کې په تنهایی کې مصروف نبی علیہ السلام فرمای دا هغه اوم نمبر خوش قسمت انسان دی چې د قیامت په ورځ باندې به د الله جل جلاله د عرش عظیم په سوري کې ولاړی دا و کسان ما تاسو ته بیان کړ او د زمونږ د موضوع دویم نمبر ګوره امام عادل پسې دویم نمبر کس څوک خودلای د غزوان شاب نشأ فی عبادت الله اے د حضور علیہ السلام د امت ځوانانو نن تاسو په کوم ځای کې صرف کړي تاسو په دغه ټیک ټاک باندې وګورئ دا یو مصیبت دی ټول چې دا څومره خلک ماته ناست دي زمونږ استادو چې هغه ته نیو جنریشن ویل کېږي الفاظ هم داسې الفاظ ځان له ورکړي دي چې داسې تعلیم نه راوتی الفاظ دي کوم طرف ته روان دي آیا په دغه نیو جنریشن کې چې ځان ته وایي نوی کول تاسو داسې څوک یې نه چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله د عرش په سوري کې ولاړي دا کوم طرف ته خلک روان دي دا پلار او مور په دغه نوی کول باندې نوی ځوانانو باندې ولې دا غوي د تربیت خیال نه ساتي او غوي له ترغیب ولې نه ورکي د مونږ په طرف باندې که فیسبوک کولاو کړي زما استاد امت او د معاشري ځوانان په هغه باندې څه شي که یوټیوب څوک کولا که په هغه باندې څه شي که دغه نور مرداري څوک کولاو که په هغه باندې تاسو وګورئ کوم حد پورې دا خلک مخ کې تللي کوم حد پورې هیڅ احساس ورته نه کوي هیڅ د آخرت خوف یرا د هغوی د پزړو کې نشته او زه تاسو صاحبانو یو خبر ارته وکړم که څوک درته ووایي که نه اوس وخت کې دا یاد لره تاسو ته به داسې ښکاري چې زیات مرګ دا د بوډاګانو دی زیات مرګ دا د بوډاګانو نه دی ګورهغه شرح د زیات مرګ دا د ځوانانو دا یاد لري ځکه چې بوډاګان کم دي په نسبت سره ځوانانو ته که بوډاګان زیات وای دا به د دې خبرې دلیل وای یعنی بوډاګان زیات دي په نسبت سره ځوانانو ته که بوډاګان کم وای دا به د دې خبرې دلیل وای چې بوډاګان زیات مري زیات ځوانان مري ځوان مړ شي آخرت لاړ شي د پندونو ګناهونو سره چې دا هغه په اوګو باندې د خدای خاطر وکړي د پلار او د مورم څه ذمہداري د نیکم څه ذمہداري د مشرورم څه ذمہداري د مورم څه ذمہداري د نیکو وغیرہ تر د اغم څه ذمہداري لک په دغه خلکو باندې دی طرف تراغب کړي چې د الله جل جلاله د عبادت په طرف باندې راشي نو دغه ځوانان چې په دغه فضولیاتو کې خپل ځان صرف کړي او بل طرف ته هغه ځوانان چې په عبادتو کې خپل زندگی صرف کړي قیامت په ورځ باندې بيدا فرقي چې هغه ځوانان چې نن په فضولیاتو کې مصروف دي جهنم په طرف باندې برواني دغه ځوانان چې نن په عبادتو کې مصروفي څنګه چې نبی عليه السلام او فرمایل قیامت په ورځ باندې به رب لا یزال د عرش عظیم په سوري کې ودري نو دی وجنا کوشش دا پکار دی دا کوشش ځواني لیت الشباب يعود ځواني بیا نه راګرځي ځواني بیا نه راځي او صاحبانو کتابو یو حکایت لیکلی دی یو حکایت درته وایم دام د انسان د پاره یو قسم له یو سبق جوړېدی شي چې انسان دې ته سوچ وکړه په غور باندې واوري یو حکایت یې لیکلی دی چې یو صاحبو ډیر بوډاو د بوډاتوب د وجنې املا زمکه په طرف باندې دومره راټیټه وه لکه انسان چې په زمکه باندې شی ګوري دومره املا راټیټه وه په لاره باندې تیرېږي یو ځوان شاب ناست دی دا بوډایا ولید
خور ته پته وه چې ملایه د بوډاتوب نه راټیټه ده، خو په تور د مسخرې او د خندا باندې وی چې دغه ځوان ورته ووي چې بابا څه شی ګورې، څه شی ګوري په ځمکه باندې، یو خندا غوندې پورې وکړه، حالانکه هغه ته پته وه چې د زیات د عمر د وجې نه د دم لا راټیټه ده، داسې ښکاره کېده لکه په ځمکه باندې چې څه شی ګوري. بابا څه شی ګوري؟ مشران هم مشران دي، څومره د نصیحت نه ډک جواب یې وله ورکړی، دله غصه م ورله په دې باندې چې زه غصه وکړم، د غصې مظاهره وکړم، غصه یې ونه کړه، ښایسته جواب یې وله ورکړه، ورته فرمایي بچی ځواني ګورم، دا ټیټ چې یم ټیټ، دا ځوانۍ پسې ټیټ یم، ځواني ګورم ځمکه باندې که چرته راته واپس میلاو شي. وی دو ورته ووي چې بلا داسې هم کیدی شي چې انسان ته ځواني میلاو شي، ته لټې په ستا د تعجبي، په ستا د حیرانتیایي. ورته فرمایي بچی همدغه خبره خو ده که نه، دا خو زه ستاله یو میسج او پیغام در کوم چې د خپلې ځوانۍ قدر وکړه، مخکې د هغې نه چې ملاغه راټیټه که بوډاتوب رب ته په ځوانۍ کې په عبادت باندې خپله ملا ټیټه کړه. ورته فرمایي بیا به زما غوندې داسې ګرځي بغیر د ندامت او خپیمانتیا نه بارته بل شی نه میلاوږي. ځکه امام غزالی په احیاء العلوم کې پسې دا خبره ذکر کړې ده. امام غزالی سے فرمائی چې والله ډیر بوډاګان ملیدلی دي چې په اخر عمر کې رب ته په تندي لګولو باندې ترسګي خو نشي لګولای، ډیر بوډاګان ملیدلی نشي لګولای، هغه ملایا د بیمارو او د تکلیفو او د بوډاپې هغه نیولي. نو مقصد دا دی چې مخکې د دې نه چې پتا باندې سره شي دغه حالت راشي، بچي ورته فرمایي بابا د خپل ځوانۍ قدر وکړه، بیا به تم زما غوندې ځواني ګوري ارته میلاویږي به نه، بیا به د بوډاتوب دغسې ملا ټیټه کا، اوس نه رب ته دا ملا او سر ټیټ کړه په عبادت باندې چې وروسته بیا پیمانه نه. ځکه حضور مبارک په حدیث کې فرمایي، مصنف ابن ابي شیبه کې دا حدیث موجود دی، په مشکات کې کتاب الرقاق کې دا حدیث موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی عمر ابن میمون اودی رضی اللہ عنہ، هغه مبارک سے فرمائی اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه شیان غنیمت وګړه مخکې د پنځو شیانو نه. ګوره دا ډیر غنیمت دی چې هغه نور پنځه راشي او درنه واخلي، درنه سلب یکا، درنه ویسی، درنه ختم یکا، نو دغه پنځو نه ګوره فایده واخله. اول نمبر حدیث کی نبی علیہ السلام سے فرمایلی زندگی حیاتک قبل موتک، نبی علیہ السلام فرمائی خپل ژوند غنیمت وګړه مخکې د مرګ نه، که مرګ خو در باندې پنجې خښې کړي او راټینګې کړي او دغه زندگی استانه په هر موړ کې اوچته کړه او وایه خشتا، بیا به آخرت کې همغه آیات دی د قرآن کریم چې خدای پاکه دومره به دنیا ته ولګه چې یو ځل سبحان الله ووایم او بیا راشم. زکا چې نن ما په آخرت کې د سبحان الله اجر په سترګو باندې ولید چې څومره لوی دی. رب ورته فرمایي څوک راغلی دی بیا نه دی تللی. ځکه حضور مبارک فرمایي غنیمت یې وګڼه. صحتک قبل مرضک، نبی علیہ السلام فرمائی صحت غنیمت وګړه مخکې د بیماری نه، که بیماری در کې پنجې خښې کړې د کټ بشې بیا به د عبادت توفیق درته میلاو نشي. نبی علیہ السلام فرمائی فراغت مخکې د شغل نه چې فارغی فراغت غنیمت وګړه چې عبادت پکې وکړه مخکې د دې نه چې په دنیا کې مشغول شي، بیا به د جمع او د منځ توفیق هم نار ته میلاوږي. او دا کوم چې زما استاد موضوع ټاپک دی ام پکې شته، نبی علیہ السلام فرمایي چې وشبابک قبل حرمک، نبی علیہ السلام فرمایي ځواني دا غنیمت وګړه مخکې د بوډاتوب نه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا بلاړه شیر نه، دا به ختم شیر نه. بیا به ارمان کړي چې کاش چې ما 2 رکعاته مونځ کړی وی، شپې مې تهجد کړی وی، قرآن تلاوت مې کړی وی، صدقه او خیرات مې کړی وی. دا کوم شیان چې نن در سره موجود دي، نبی علیہ السلام فرمایي دا غنیمت وګړئ. دی وجنه که صحابه په زندګۍ باندې تاسو نظر واچوئ، قسم دی زما استانه ښایسته، زما استانه ځوانان صحابه کرامو ټوله زندگی د الله په عبادت کې تیره کړې ده.
مختصر عبد الله ابن مسعود داغه کہانی او سٹوری دی ایمان تاسو وګورئ چرته په کتابو کې وړوکای نابالغ عبد الله ابن مسعود پیغمبر علیہ السلام یې ولید حضور مبارک یا د عقبه ابن ابي معيط کافر وړوکای نابالغ د شپږو او کلو ګډي او بيزي د عقبه ابن ابو معيط په پیسو باندې سره پیسې کافر ګډي بيزي دا دومره غیرتی ماشومو چرته یې په ټول عمر باندې چاته لاس نه دی نیولای خپل مهنت بیا کړ نبی علیہ السلام په تیرېږي حضور مبارک ورته فرمایي بچي دغه ګډ بيزونه لک شودر راکړه ابو بکر صدیق امر سره دی عبد الله ابن مسعود ورته فرمایي قربان د په حالت د کفر کېو ورته د ازمان نه دی زه مالک نه یم کما وای ما بدر کړي وای خدا د عقبه ابن ابي معيط دی هغه مالک ززم هغه نه تپوس کړم بیا راځم ورته چې نه تپوس مګوا داسې د خوخه نه ده چې یو داسې چيلې مال راکړه چې هغه په غلانځه کې شودنی مال راکړه هغه نه بز شوده ولويشم په هغه باندې خو بستا استاد مالک اعتراض نه دی ورته چې بلا داسم کې دی شي چې په غلانځه کې شودنی او ته هغه ولوشي رسول الله ورته فرمایي کوم وی ماته پیش کړه نور ته بیغم شه عبد الله ابن مسعود ورته داسې چيلې پیش کړه چې هغه لنګ شوی نو په غلان د حضور مبارک معجزه وا حضور مبارک سره ابو بکر صدیق دی ابو بکر صدیق راوستا حضور مبارک په خپل لاسونو مبارک باندې ولويشل رب یې په غلانځه کې شوده پیدا کړ هغه ارسلوخ ډک شو ویسکل ابو بکر صدیق مسکل او حضور مبارکم وسکل دی ورته فرمایي دی خو خيارو علمني كما علمك الله دا علم ما ته بوخیا چې دا کوم رب تا ته خودلای دا څنګه کمال دی حضور علیہ السلام فلینه یو گفتور تو واته انك غلام معلم نبی علیہ السلام ته فرمای ته خو مړ ډیر پوي ماشومه ته خو ډیر پوي ماشومه نو پوي داسې ماشوم شو چې ډیر یو نک رسول الله ته فرمای کلمه را ته وایا ایمان در باندې راوړ ایمان یې راوړ شپږو او کلو په مسلمانانو کې شپږم نمبر ایمان راوړون کې صحابي دی شپږم نمبر وړو کې او بیا یې ټول ځواني په او کلو شپږو کلو کې ټول ځواني یې څنګه تیر کړه ټول ځواني یې داسې په عبادت کې تیر کړه عبد الله ابن مسعود حدیث ته صحیح حدیث ته پیغمبر علیہ السلام فرمای دا واورېخه دیتا ځواني په عبادت کې تیرولي حضور مبارک فرمایل دومره کمال ته په عبادتو کې ورسېدا په قران زده کړه کې چې حضور مبارک صحابه ته وی کڅوک هغه قران چا نزدکی چې جبريل علیہ السلام بعینه کوم په ما راوړی دی او څوک قران د جبريل علیہ السلام په لهجه کې زده کوي هغه د قران عبد الله ابن مسعود نزد ک نبی علیہ السلام دنه دې زده کوي دا بعینه هغه قران دی او اومغه لهجه چې په کومه لهجه کې جبريل علیہ السلام په ما باندې نازل کړي په هغه لهجه کې قران معنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ زده کړي دا یو فضیلت ټول عمر یې په ځواني کې تیر څه شی وشو پاغه باندې چې ځواني کې تیر ک نن یې مونږه سوار لسوا کاله پسم په منبر باندې یادو او دا فضیلت بیانو دا کمال دی دغه سي دنیا به ختم شي صاحبانو په خدای کې نو کړه کمرګ چاته په اول کې اجازه غواړي او نیک چاته په اجازه باندې دروازه ټکولې د چې درشم کنه هیڅ پته د هیڅ کله نه لګي دی وجنه ک ځوانان یې ک مشران یې ک ارڅنګي د خپل ژوندۍ او ځواني الله په فرمان برداري کې تیر کړی الله په اطاعت کې تیر کړی خدای پاک د زمونږ استاد ژوند په عبادت د الله کې تیر کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ټول یو کرته حضور مبارک باندې درود پاک وای اللهم